دردناکه واقعه رامخته شوې ده چې په نوښار کې یوې جینۍ له ډوکه ورغلې ده او د هغه ډوکې په وجه باندې هغه جینۍ سره اول جنسي زیاتې کړې د هغې نه بعد دې ته بېدلدۍ سره دوستانو که چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان قبلول غواړئ اوسه پورې زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړئ خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر دې د چانل څخه مخه ووهئ زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي دا دردناکه واقعه په نوښار کې رامخته شوې ده چې یو ورو نومي جینۍ سره جنسي زیاتې شوې دي او بیا د هغې نه بعد ډېره بېدردۍ سره کتل شوې ده دا زیاتې ورسره کوتنکړي خاوند کړی دی کوتنکړي خاوند وله اول د واده لالچ ورکړو او هغه د واده په لالچ په وجه باندې ورسره اول جنسي زیاتې یعنې زنا وکړله او بیا یې د هغې نه بعد ډېره بېدردۍ سره کتل چې کله دغه د خوږلو جینۍ مور او پلار پولیس ته ورغلل او اف آی آر یې درج کولو پولیسو هم ورسره ډېر زیات زیاتې وکړو پولیس ورته اول وویلې تاسو مونږ ته اول هغه جینۍ وښیئ چې کومې جینۍ سره یې جنسي زیاتې کړې دي او بیا یې ډېره بېدردۍ سره کتل کړې ده چې کله مور او پلار یې پولیسو ته ورغلل په هغه وخت کې د هغه جینۍ جنازه شوې وه او هغه جینۍ قبر ته سپارلې وه دوستانو بیا هم مور او پلار هغه جینۍ د قبر نه راوباسله او هغه پولیسو ته یې وښودله چې کله پولیسو په خپل انویسټیګیشن کې هغه جینۍ واخیسته او پولیسو پرې خپل اف آی آر درج کړو نو پولیسو تر اوسه پورې هغه کس نه دی ګرفتار کړی کوم کس یې ورسره جنسي زیاتې کړې دی او بیا یې ډېر بېدردۍ سره کتل کړې ده دوستانو دغه جینۍ سره ډېر زیات ظلم شوی دی دا لومبنۍ خوږلو جینۍ نه ده چې دې سره دومره ظلم کېږي د دې نه مخکې ډېر زیات ظلمونه شوي دي خو اوسه پورې چاته هم انصاف نه دی میلاو شوی دوستانو زمانه داسې ساده شوې ده چې چاته هم انصاف نه میلاویږي ځینې خلک چې کوم کارونه کوي ټول د جنسي زیاتي یعنې زنا کولو نه بعد کېږي دوستانو داسې ډېر د مخې ته راغلي دي خو اوسه پورې پرې چا انصاف نه دی میلاو شوی اوسه پورې د خوږلو مور او پلار ته انصاف نه دی میلاو شوی او د انصاف مطالبه لري د انصاف مطالبه د چا له ولري اوسه پورې چاته هم انصاف نه دی میلاو شوی دې نه مخکې اویس ماشوم ډېر بېدردۍ سره کتل شوی و هغه اویس ته انصاف میلاو نه شو بیا زینب ماشومه قتل شوه زینب ماشومې ته هم انصاف میلاو نه شو دې خوږلو جینۍ ته به انصاف څنګه میلاو شي دوستانو داسې ډېرې واقعي مخې ته راغلي دي خو اوسه پورې په داسې واقعو باندې نظر نه دی اچولی نه پرې چا احتجاجونه کړي دي چې نن مونږ د دې جینۍ باره کې اواز اوچت کړو نو داسې به نورو جینکو سره داسې غلط کارونه نه کېږي دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو که زموږ دا ویډیو هم خوښه شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر دې د چانل څخه مخه ووهئ زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي